بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز په اپارا مارکیټ اسلام آباد کې موجود یم چې کومه مهنګایي د په ملک کې چې کوم د مختلفو سیزونو قیمتونه دي چې ورځ په ورځ یې په قیمت کې اضافه کیږي. د مهنګایي په حواله به دلته د خلکو سره خبرې کوو چې دوی د مهنګایي په حواله څه نظر لري او د سره سره چې کوم پټرولیم مصنوعات دي چې کوم پټرول دي د هغې د 1 لیټر قیمت 160 روپۍ ته رسېدلی دی. داسې چې کوم دال غوړي او چینه ده د هغې په قیمتونو کې هم اضافه شوې ده او دې سره سره چې کوم مهنګایي ده وفاقي وزیران وزیر اعظم عمران خان به هم دا خبره کوله خو اوس وزیر اعظم عمران خان دا خبره منلې ده چې په ملک کې مهنګایي ده. وفاقي وزیران چې کوم وایي چې په ملک کې دومره خاص مهنګایي نشته نو د دوی ته د ولس پیغام څه دی په دې مختلفو سیزونو به دلته چې کوم راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. ستاسو نام څه دی؟ په اسلام آباد کې په کوم ځای کې پاتې کېږئ؟ زما نوم عرفان دی او جی 13 کې مونږ پاتې کېږو. بیسیکلی د شانګلې سره بیلانګ کوم. عرفان شانګله کې هم د تحریک انصاف چې کوم غړي دي ایم ان ایز ایم پی ایز دي لکه د مسلم لیگ نون نه دی ما په خیال سره ایم ان ای او تحریک انصاف هم دي نو چې کوم مهنګایي ده په ملک کې مخکې داسې مهنګایي چېرته هم نه ده راغلې. د مختلفو سیزونو چې کوم قیمتونه دي په بره روان دي غریب طبقه ډېره زیاته متاثره کېږي. په مهنګایي باندې څه نظر لرئ تاسو؟ یاره زه به دا ووایم چې کله نه چې سلطان تباودین راغلی دی که پاکستان تحریک انصاف د منسټر نه تپوس کوي وی خان ښکلی دی، که دې تپوس کوي چې مهنګایي راغله وی خان په لاس کې تسبیح دي، که دې تپوس کوي چې مهنګایي راغله وی خان امریکې ته په پرتوګ شلوار کې دری نو اخر به حیران شي دوی به هغه فلسفي بیانوي بیا او بیسیکلي عوام چې دی هغه دوی تباه برباد کو. ملک تباهي طرف ته روان دی. اکانومي وګوره کم طرف ته لاړه. نن ډالر ریټ ته وګوره پېټرول 160 روپۍ دی نو آخر د غریب بس کې لګه او بیا هم دوی نارې وایي خانن دې راوتلی و جلسې کومه ته چا خلاف جلسې کوې؟ مهنګایي خو تا راوستل نه ته خپل ځان خلاف لګې جلسې کوې نو بس دغه حالات ټول خلک چې دی تنګ شوی دی. مهنګایي بالکل پوځ له خلک راوستلی دی په جړا باندې سر د غریب خو بالکل د غریب زندګي ګرانه کړې ده نو ټول چې دی موږ ټول د مشکلات دي په دې کې. زه به دا ووایم چې لکه ډېر ناکامه د پاکستان په تاریخ کې ناکامه ګورمنټ روان دی. پټرول چې کوم پرایس دی 160 نه بره دي په 160 نه بره مارکیټ کې ملاویږي او د سره سره چې کوم دال چینی غوړي او نور چې کوم مختلف ضروري سیزونه دي د یو عام غریب سړي هم ضرورت وي نو هغې سیزونو کې هم اضافه شوې ده. څه نظر لرئ؟ یاره ګوره مهنګایي که راغلی ده که دوی دا وایي چې پوره بین الاقوامي دنیا کې راغلی ده ټیک ده راغلی به خو ته به عوام له سبسډي ورکوې په دې باندې ته به پېټرول باندې سبسډي ورکوې ته به په نور شي خوراک شنو باندې سبسډي ورکوې ته به عوام له ریلیف څنګه ورکوې؟ نن دې راوتلی دی و جلسې کومه ته ګوره ته ریلیف ورکړه خلکو ته د قوم دپاره څه وکړه ته خلکو منتخب کړی د تبدیلي په نوم باندې راوستې دا تبدیلي ده یا دې ته تبدیلي وایي چې تا خلک تباه برباد کړو خلک په جړا باندې دی. بالکل خلک پریشان دي. مهنګایي ډېره سوا ده چې کوم وفاقي وزرا یا وزیر اعظم عمران خان به هم دا خبره کوله چې مهنګایي دومره نشته پاکستان کې خو اوس هغه هم منلې ده چې مهنګایي سوا شوې ده او هغه وفاقي وزرا چې دوی مطلب اوس هم وایي چې مهنګایي پاکستان کې کمه ده دومره مهنګایي نه ده او د مهنګایي په حواله سره وزیر اعظم عمران خان ته موجوده حکومت ته پیغام څه لرئ؟ یاره زه به دا ووایم چې په پاکستان کې چې د صرف مالګه چې دا غرضه نه پاتې شوې ده وزیر اعظم بېله اکشن نه دی اخیستی که چېرته په هغې باندې اکشن واخیستو هغه به هم ګرانه شي که د ماچس په ډبي باندې اکشن واخیستو زموږ وزیر اعظم چې په کم شي باندې هم اکشن اخلي هغه روز تر ورځه سیوا کېږي. مهرباني دې وکړي عوام ته سبسډي ورکړي په دې شي باندې ټیکسز چې دی هغه روز به روز چې دی سیوا کېږي. اخر دا پیسې چېرته روانې دي؟ ته وایې ما قرضې ورکړې چېرته دې ورکړې په کومه لارې قرضې چېرته روانې دي؟ ستا باندې روزانه ټیکسونه ته سیوا کې ټول هغه شی خو آی ایم ایف ته روان دي ته عوام له څه ورکې؟ ګوره خلک ته به عوام دپاره ریلیف راوړې ته به عوام ته اساني پیدا کړې د دې مطلب خو دا نه دی ته به دومره اکثریت سره خلکو راوستلی ته دومره تبدیلي په نوم ستا نه خلکو غټ غټ توقعات وو او نن ته ګوره موږ ستا طبیعي طرف ته روان دي. بهر ملکونه ګوره موږ دنیا ته د نظر لګولو نه یو دنیا موږ پورې خان دي چې ډېره دیخ او زیات موږ کې دا چینج یو پښتنو کې چې موږ د دومره په دغه باندې راوستو او نارې والي تبدیلي ده. ګوره په تحریک انصاف سره به نن هغه کس وي چې کم کس ته دوکان کې سودا واخلي او ورته وایي چې دا به مې سبا پلار درکړي بس هغه کس په تحریک انصاف کې پاتې دی. نور چې کوم سم خلک دی هوښیار خلک دی تعلیم یافته خلک دی هغوی چېرته هم دی نه سپورټ کوي ځکه د پاکستان په تاریخ کې بدترین مهنګایي او بدترین گورنمنٹ روان دی. کیا کہیں گے آپ مہنگائی کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے خاص کر غریب طبقے کا مہنگائی کے حوالے سے تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت زیادہ مہنگائی ہے اور یہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس مہنگائی کو وہ جو کم کریں اور وہ آئے روز جو ہے نا 10 دن یا جو ہے نا 12 دن کے بعد وہ جو ہے نا پٹرول مہنگا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ہر چیز مہنگی ہے. یہ دیکھو یہ جو دالیں کتنی مہنگی ہیں, اس کے بعد ڈالٹا گھی کتنا مہنگا ہے, اور جو گوشت کتنا مہنگا ہے, اور اس کے بعد یہ بجلی کا بل, اور
اور گیس کے بل جو ہے یہ جو ہے نا ڈبل آتے ہیں. ایک بندے کی جب سیلری ہے جو ہے نا 25,000 تو اس کے اگر جو 6 آدمی جو گھر پہ کھانے والے ہیں وہ اس کا نہیں ہو سکتا گزارا. اور انہوں نے عمران صاحب نے تو پہلے کہا تھا کہ میں جو ہے اس کو بناؤں گا نیا پاکستان. یہ تو عوام کے لیے بن گیا نیا عذاب بن گیا. عذاب کے علاوہ اور تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور یہ غریب لوگ جو کہاں پہ جائیں گے؟ پیٹرول 160 روپے اور تاریخ پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پہ ہے، اور دال چینی باقی جو چیزیں ضروری اشیاء غریب کی پہنچ سے سب کچھ دور ہو رہا ہے. یہ چیزیں سب غریب کی پوچھ سے جو ہے نا دور ہے. اتنی مہنگائی کبھی بھی یہ پاکستان کے اندر جو ہے نہیں ہوئی. اور جب قائد اعظم گورنر بنے تھے اس دور سے لے کر آج تک اتنی مہنگائی جو ہے کبھی پاکستان کے اندر نہیں ہوئی. اور غریب آدمی کے پوچھ سے جو ہے یہ جو ہے نا دال دور ہوتی جا رہی ہے. غریب آدمی جو ہے دال نہیں کھا سکتا. گوشت کھانا وہ تو بڑی جو ہے پہلے سے چھوڑ دیا تھا غریب نے. اور ابھی یہ عمران خان جو صاحب کو جو ہے چاہیے کہ اس ملک میں وہ جو ہے مہنگائی کو جو کم کرے. اور یہ غریب آدمی یہ اتنا یہ بجلی کا بل دیں گے اور یہ گیس کا بل دیں گے اور یہ گھر کا آٹا چینی کہاں سے پورا کریں گے؟ آپ کا نام ہو اور اسلام آباد میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ میرا نام شہریار ہے، اسلام آباد میں. میں ساتھ ہی رہتا ہوں G7 میں. یار کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے؟ لوگ بھی تنگ نظر آ رہے ہیں. جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے میری تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ سر مہنگائی کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ اب تو سوچنا پڑ گیا ہے کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے. مطلب کہ پہلے یہ تھا کہ صبح سے لے کے 5 بجے تک کام کر کے کچھ آمدنی اتنی ہو جاتی تھی کہ جس پہ گزر بسر ہو سکے. لیکن اب یہ سوچ رہا ہوں میں کہ 5 بجے کے بعد سے لے کے رات 12 بجے تک بھی کام کیا جائے تاکہ کھانے پینے کی چیزیں پوری ہو جائیں. باقی تو چیزیں اب ہم پوری نہیں کر سکے. جو حالات چل رہے ہیں کہ ہر چیز کو ہر چیز کو لنک کر دیا گیا ہے کہ ملک میں بنتی نہیں ہے، باہر سے آتی ہے. ابھی مارکیٹ میں آئے ایک چھوٹی سی چیز لینے کے لیے لیکن وہ بھی نہیں مل پا رہی. مطلب حالات بہت ہی زیادہ جو ہے نا ابھی پریشان ہونا ہو گئے. پیٹرول کی جو پرائس ہے 160 سے بھی اوپر ہے، اور باقی جو دال گھی چینی وغیرہ ہے ان کی قیمتوں میں بھی آئے روز اضافہ ہو رہا ہے، اور ہوا بھی ہے. یہ 1-2 دن میں بھی ہوا ہے. تو کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ ایک غریب کی پہنچ سے اس طرح جو روزمرہ کی چیزیں وہ ان کی پہنچ سے دور ہو رہی ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ سر بات یہ ہے نا کہ پیٹرول کو تو بنیاد بنا کے نا ہر چیز کو مہنگا کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پیٹرول ہم ابھی سے تو باہر سے نہیں لے رہے، ہم کافی عرصے سے باہر سے ہی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، $95 بیرل کا پیٹرول چل رہا ہے، لیکن آپ یہی ریٹ اگر دیکھیں 2014-12 میں بھی 95-86 بیرل کا ہی چل رہا تھا. لیکن پتہ نہیں کیوں اس ٹائم اتنا سستا تھا. ابھی کوئی بھی چیز مہنگی ہے. ابھی میں کوئی نارمل چیز میں موبائل کا پاؤچ بھی لینے کے لیے گیا ہوں تو اگلے مجھے یہی کہتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا. اب ہر بندہ جو ہے نا وہ یہی کر رہا ہے کہ ڈالر کے ساتھ لنک کر کے ہر اس چیز کو جو کہ ہمارے ملک میں بن رہی ہے اس کو بھی مہنگا کر دیا. بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے. میں کہتا ہوں سفید پوش بندے کے لیے رہنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. تبدیلی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور دوسرا مہنگائی کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب اور جو وفاقی وزراء ہیں، وفاقی وزراء سے تو ہم اکثر یہی سنتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم نے آخرکار مان لیا ہے کہ مہنگائی ہے ملک میں. تو کیا پیغام دیں گے آپ؟ سر وفاقی وزراء کے بارے میں پیغام تو یہی ہے کہ جب وہ ہم جیسے لوگوں کے خول میں ہماری جیسی کھال پہن کے یہاں پہ گھومیں پھریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ مہنگائی کیا چیز ہے. آفیسز میں بیٹھنے سے، بیان دینے سے یا میڈیا پہ آ کے چٹکلے چھوڑ دینے سے پتہ نہیں چلتا. معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم 2 لوگ کام کر رہے ہیں گھر میں لیکن ہمارے لیے گزرگات بہت مشکل ہو رہی ہے. تو بیان بازی سے کام نہیں چلے گا. معاملات بہت نیچے چلے گئے ہیں. چیزیں جو ہیں ہماری پہنچ سے بہت دور ہو گئی ہے. تو صرف مان لینا 4 سال کے بعد یہ کوئی حل نہیں ہے. تو اب کچھ ہو جانا چاہیے تھا، اب رزلٹس آ جانے چاہیے تھے، لیکن رزلٹس کے بجائے جو ہیں معاملات اور ہی گمبھیر ہو گئے. تاسو نام څه دی او اسلام آباد کې حکومت ځای کې پته کېږئ؟ زما نوم دی پارس علي. زه اسلام آباد آیټ مرکز کې زما آفس دی، پراپرټي اینډ کنسټرکشن کمپنی دی زما. په مهنګایۍ باندې څه نظر لرئ چې کومه په ملک کې مهنګایي ده، چې کوم سیزونو قیمتونه دي ورځ په ورځ په بره روان دي، غریب طبقه ورځ په ورځ د مهنګایۍ نه متاثره کېږي. د ستاسو نظر څه دی په مهنګایۍ باندې؟ بس زموږ نظر خو دا د خلکو خپله غلطي ده چې غوښته زموږ دا سیاستدان راولو نو دا حال شو. نو اوس ملک د مهنګایۍ باندې قابو کول ډېر ګران شو دې ټایم نه. بس دې کې یو سسټم دی چې نیا پاکستان والا ما پرانا پاکستان دوباره راشي، نو بل حل دې شي نشته.
پرانا پاکستان مطلب تاسو واپس غواړئ چې موږ ته میلاو شي؟ بالکل 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 مونږ پرانا پاکستان غواړو چې واپس مونږ ته راشي بس. وزیر اعظم خو مخکې یو دا خبره هم کړې وه چې آپ نے گھبرانا نہیں. تو آپ نے کب گھبرانا ہے؟ آپ نے ابھی بھی گھبرانا نہیں. جب آپ کا بیڑا غرق ہو جائے تب آپ نے گھبرانا نہیں، بات نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. پټرول چې کوم قیمتونه دي چې کوم 170 روپۍ ته د پټرولو 1 لیټر قیمت ورسېدو، ورسره دال، چینی، غوړي او چې کوم نور ضروري څیزونه دي د یو عام غریب سړي هم ضرورت دی، نو چې کوم دال دي هغې په قیمت کې هم اضافه شوې ده. څه نظر لرئ په دې مختلفو څیزونو په قیمتونو باندې؟ او پټرولو حال شته دی، خو کدای کوي موږ سره دي نه علاوه هر ځای کې پټرول وګوره ایران نه چینا ته ښه آسان ریټ کې ورځي او نورو ملکو ته ښه آسان ریټ کې ورځي. که دوی دې ټایم معاهده وکړه ایران سره نو انشاءالله موږ ته به دې ځای کې 80-90 روپۍ کې پټرول لیټر میلاوي. خو چې دوی یاري نه، نو دوی نورو حکمران یاري، دوی ایم ایف سره معاهدې وغیره کړي دي، دی وایي چې نه نشي کوی، دوی یو قدم نشي اخیستی. خو که دا قدم دوی اخیسته سته ملکو سره تجارت شروع کړي ایران سره، دوی معاهدې وکړي، انشاءالله د ایم ایف نه به دوی خلاص. په کار هم دا چې د ولس د ښېګړې دپاره د ولس ته وګوري چې کوم د قوت خرید دی د خلکو، هغه هم مطلب په کېناستېدو باندې د هر څیز د غریب د ولس د قوت خرید نه په بره روان دي. چې کوم مهنګایي ده، وزیر اعظم عمران خان به هم تاسو مخکې خبرې اورېدلې وي چې مهنګایي نشته پاکستان کې. وفاقي وزیران چې کوم دي هغه هم دا خبره کوي. نو په موجوده مهنګایي باندې خو وزیر اعظم عمران خان هم منلې ده چې مهنګایي شته د ملک کې، نو څه پیغام ورته لرئ هغه وفاقي وزیران چې دوی وایي چې مهنګایي نشته، او هغه چې وزیر اعظم عمران خان ته څه پیغام دی؟ بس اس کو میں ذرا اردو میں پیغام دوں گا. یہ لوگ اس کو کیا مسئلہ ہے، سیلری ملتا ہے، بڑی بڑی گاڑی ہے، اس کو پیٹرول فری ہے، ٹھیک ہے، حکومت سے ہر دن اس کو 10-15 لیٹر فری ہے، اور اس کو جو بجلی ہے وہ فری ہے، ہر چیز فری ہے. یہ جب حکومت سے باہر نکلے گا، جیسے پہلے چیخیں مارتے تھے کہ قیمتی ہے قیمتی ہر چیز کا، ابھی ایسے پھر دوبارہ چیخیں ماریں گے. لیکن جب یہ پارلیمنٹ سے باہر آ جائے، جب اس کا حکومت ختم ہو جائے، تب اس کو پتہ چل جائے گا. مہنگائی کے حوالے سے موجودہ جو صورتحال بنا ہوا ہے، غریب طبقہ مہنگائی کی وجہ سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، تو کیا کہیں گے آپ مہنگائی کے حوالے سے؟ مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے، پچھلی حکومتیں جو تھی اس ڈیوریشن میں یہ لوگ کہتے تھے پیٹرول جو ہے 60 روپے والا ہم 45 روپے میں دیں گے. اب پوزیشن یہ آ گئی ہے کہ 160 میں بھی ان کی خاموشی اب ٹوٹ نہیں رہی، الٹا عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈر بہت اچھے ہیں. ہمیں تو وہ لیڈر چاہیے، ہمیں جیسا بھی لیڈر ہو، جو غریب عوام کے بارے میں سوچے، ہمیں تو ویسا لیڈر چاہیے. ہمیں اس لیڈر کا کیا کرنا ہے جس میں نا قرضے 4 گنا بڑھ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے کم ہو رہی ہے اور ہم نے قرضے اتارے ہیں. یہ عوام کی جیب سے سارا پیسہ جا رہا ہے. بجلی کی یونٹس دیکھ لیں، پیٹرول کو دیکھ لیں، اور جتنے بھی گھر کے اخراجات ہیں جو 5,000 روپے میں چلتا تھا وہ 20,000 روپے میں چل رہا ہے. تو اور کیا کہہ سکتے ہیں، مطلب یہ تو اندھے کو دکھانے والی بات ہے. جھوٹی باتیں کر کے میڈیا پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کر لیا. آن دا ریکارڈ آپ چیک کریں، کسی مارکیٹ میں جائیں، لوگوں کے حالات چیک کریں، خدا کی قسم لوگ رو رہے ہیں، بھوک سے رو رہے ہیں. 100% آبادی میں سے 70% لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہیں. 30% ایک ٹائم کا کھانا کھاتے، ایک ٹائم کا نہیں کھا کے سوتے. آپ پسماندہ ایریا میں جائیں، KPK میں جائیں، آپ چاہیں جنوبی پنجاب میں جائیں، آپ کشمیر میں جائیں، لوگوں کے کیا حالات چل رہے ہیں. ان لوگوں کو تو پرواہ ہی نہیں اس چیز کی. کاش کہ انہیں عقل آئے اور عوام کو بیوقوف بنانے کے بجائے پریکٹیکل کام کریں. میں یہی کہنا چاہوں گا، اس کے بعد تو میرے پاس کچھ بھی نہیں. پیٹرول 160 روپے لیٹر ہے، اور ساتھ ساتھ دال، گھی، چینی وغیرہ باقی جو ضروری اشیاء ہے، خاص کر جو ایک غریب کی بھی ضرورت ہے، وہی چیزوں کی قیمتیں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ نہیں تو یہ پلاننگ کرنی چاہیے نا. اب کسی بھی چیز کا بحران ایک دم سے لے آتے ہیں، اور جو ان کے کلوز لوگ ہیں وہ لوگ اس چیز کو ریسٹور کر لیتے ہیں اور بعد میں وہ مہنگے داموں بیچتے ہیں. یہ ان کی بنائی ہوئی پلاننگ سے ساری، یہ کچھ بھی نہیں ہے. مہنگائی تو ان آرٹیفیشل اتنی بنائی ہوئی ہے کہ چند لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ لوگ سارا کچھ کرتے ہیں. تو باقی تو اور کچھ بھی. 12 روپے پر لیٹر پیٹرول مہنگا کرنا میرے خیال میں کبھی نہیں سنا ہوگا. اپنی زندگی میں اتنی مہنگائی نہ کبھی دیکھی ہے اور نہ کبھی سنا تھا.
اپنے سے پہلے کی جو ایج گزری ہے بڑوں سے بھی کبھی نہیں سنا کہ اتنی مہنگائی ایک دم ہوئی ہو. 12 روپے لیٹر کی کوئی تک کی نہیں بنتی. عالمی منڈی میں پٹرول سستا ہوا ہے اور یہاں پہ پاکستان میں الٹی گنگا بہتی ہے کہ یہاں پہ مہنگا ہو گیا. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی یہاں پہ پاکستان میں. اور 5ویں سال جا کے اسلام آباد کے ایسے ایسے پروجیکٹس انہوں نے لگائے ہوئے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. غریب کے گھر آٹے کی ضرورت ہے یا پروجیکٹس کی ضرورت ہے؟ اگر غریب بھوک سے مر رہا ہے اسے سڑکوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بیسک نیسیسٹیز آف لائف پوری کریں آپ لوگ, ان اخراجات کو پورا کریں جو لوگوں کو چاہیے. اساس امداد کے پروگرام لگا کے نہ 50 روپے کا کھانا دے کے تم لوگوں کے 3 ٹائم کے پیٹ تو نہیں بھر سکتے. لوگوں کے گھروں کے حالات دیکھو کہ کیا چل رہا ہے. رینٹ دیں, بجلی کا بل دیں, پیٹرول کے پیسے دیں, کیا کیا کریں. مطلب یہ تو بہت مشکل ہو گیا. اور جتنے بھی مطلب ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے پمس فری تھا, پولی کلینک فری تھا, اب وہ بھی ٹیسٹوں کے پیسے لیتے ہیں, ہر چیز کے پیسے لیتے ہیں. اور یقین جانیں ایمرجنسی میں تب تک مریض پڑا رہتا ہے جب تک اس کے اچھے خاصے ٹیسٹ نہ کروا لیں. تو مطلب یہ کیا ہے؟ نواز شریف کے دور میں تو ایسا نہیں تھا. آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں نواز شریف کے حوالے سے کہ نواز شریف نے کر دیا. نواز شریف نے تو بہت اچھا کیا تھا, اس کے اگینسٹ آپ کر کے دیکھیں نا. اگر 90% نہیں کرے تو کم از کم 30% تو اس کے پہ لائیں. وعدے تو بہت کیے تھے, اور 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں اور باقی مختلف چیزیں. اور جو گھر ملے نا وہ گھر بھی ان لوگوں کو ملے جو ان کے کار خاص تھے. وہی پلاٹ جو انہوں نے 10 لاکھ روپے میں 44 لاکھ روپے کا سیل ہوا ہے, یہ جو E16 سوسائٹی ہے, آپ آج جا کے وزٹ کریں. لیکن یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ سب صرف آ کے میڈیا پہ باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. اب حماد اظہر کا تماشا دیکھیں کہ یہ کہہ رہا تھا کہ گیس کا بحران نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, آیا بحران. شاہ زیب خانزادہ نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ آپ جا کے آپ نے جو گیس ہے وہ گیس کا جو آپ نے اس دفعہ گیس خریدی نہیں ہے, گیس تو مہنگی ہوگی. اس نے کہا نہیں ہم نے تو ارینجمنٹ کر لی ہیں. آخر اینڈ آف دی ڈے وہی ہوا جو شاہ زیب خانزادہ نے کہا تھا. مطلب ان لوگوں کی کوئی نہ اسٹریٹجی ہے نہ کوئی پلاننگ ہے, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بس پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی مہنگائی کے حوالے سے اکثر کہہ رہے تھے کہ مہنگائی اتنی نہیں ہے, لیکن ابھی اس نے بھی مان لیا کہ مہنگائی بہت ہے. تو وفاقی وزراء بھی اکثر یہی کہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے. مہنگائی کے حوالے سے آپ کا وفاقی وزراء کے لیے, وزیر اعظم کے لیے پیغام کیا ہے؟ ہمارا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ خدا را ان غریب لوگوں پہ ان پہ احسان کریں. ٹیکس بھی ہمارے ہیں, آپ لوگ آزاد گھومتے ہیں, ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ لوگ گھومتے پھرتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں. اور پوزیشن یہ ہے کہ غریب عوام یقین جانے روٹی کو ترس کی ہے. آپ جائیں دیہاتوں میں جائیں, دیکھیں کہ کیا حالت کیا بنی ہوئی ہے لوگوں کی. انکم آف سورس اگر 50 روپے کماتے ہیں تو 80 روپے خرچہ ہے دن کا, تو وہ کیسے مینیج کریں گے؟ دن بدن لوگ پیچھے ہی جا رہے ہیں نا. کیا کہیں گے آپ مہنگائی کے حوالے سے؟ جو موجودہ مہنگائی ہے, غریب طبقہ جو متاثر ہو رہا ہے مہنگائی سے, تو آپ مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مہنگائی تو دیکھیں جی, مطلب ابھی پہلے تو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں مہنگائی اس ٹائم نہیں تھی, لیکن یہ تھی وہ کہہ رہے تھے جی کرپشن ہو رہی ہے, اور بہت سارے وہ مطلب اس ٹائم خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو اس ٹائم تو ان پہ بڑے الزامات لگ رہے تھے. لیکن ابھی یہ ہے کہ ابھی دیکھیں مہنگائی ہو رہی ہے لیکن اس کی نسبت جو ہے نا وہ کام بھی کوئی نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی کنسٹرکشن لیول پہ آپ دیکھیں کوئی کام اتنا نہیں ہو رہا ہے. پورے آل اوور پاکستان میں آپ کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہو رہا ہے کوئی اس طرح کا. کوئی آپ مجھے بتا دیں, یہ سامنے بلکہ راول ڈیم چوک میں ایک بن رہا ہے, وہ فلائی اوور بن رہا ہے, تقریباً 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا اس کو. PVC 1 منصوبہ اس کا نام ہے. لوگوں کو کافی تکلیف بھی ہے. بہت زیادہ تکلیف ہے جی, کافی نہیں بہت زیادہ ہو گئی ابھی. تو اس کا یہ ہے کہ 1.5 سال کا وہ پروجیکٹ ہے, ابھی تقریباً 1.5 سال سے اوپر چلا گیا ہے. اور وہی آپ دیکھیں وہ جو اور ایک فلائی اوور نہیں بن رہا, اور ایک فلائی اوور نہیں بن رہا. اور میرے خیال سے یہ کمپنی وہی ہے کنسٹرکشن کی جو BRT جس نے بنائی تھی, تو یہ وہی کمپنی ہے. تو ابھی BRT کو خیر آپ وہ دیکھ لیں وہ کتنا 117 ارب روپے کراس کر گئی ہے, اور ابھی بھی اس کی کبھی بسیں چلی ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتی ہے. چلے ٹھیک ہے, مہنگائی اگر ہو رہی ہے لیکن اس کی نسبت اس سے فلائی اوور سے مطمئن نہیں ہے جو راول ٹاؤن میں بن رہا ہے. ہمارا راستہ ہے آگے پیچھے, ابھی تو برا حال ہوا ہے روڈوں کا. اور پورے اسلام آباد کا آپ دیکھ لیں, کوئی مطلب ٹریفک پلان کیا ہے وہ نہیں ہے, انتظامیہ کوئی نہیں ہے. پہلے تو یہ تھی کہ چلو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں انتظامیہ تو چلو کسی حرکت میں آتی تھی نا, وہ تو کچھ کام کرتی, لیکن ابھی انتظامیہ بھی آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. کیونکہ عوام میں آپ دیکھیں عوام کا کوئی نمائندہ عوام میں ابھی نہیں آ رہا ہے. اور اس کی نسبت آپ دیکھیں کہ چلے کام کے وہ کریں, چلے ٹھیک ہے ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں, گورنمنٹ ٹیکس لے رہی ہے, لیکن وہ ٹیکس لگ کہاں پہ رہے؟ کتنے ملکوں سے انہوں نے جو ہے ابھی قرضے بھی لے لیے ہیں. یہ تو پچھلے سال کی میرے خیال سے بات ہے کہ افغانستان نے آفر کی تھی 2 ارب روپیہ یا 3 ارب روپیہ دینے کی پاکستان کو. اب یہاں تک نوبت آ گیا تو اب پھر طالبانوں کی حکومت سے پہلے میرے خیال میں انہوں نے کی تھی. تو اب خود آپ دیکھیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں, اور مہنگائی بھی اس سے ڈبل ٹرپل ہو رہی ہے. ابھی آپ کسی چیز کو بھی آپ دیکھیں, پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں, اور ساتھ ساتھ دال, گھی, چینی وغیرہ باقی جو ضروری اشیاء ہے ان کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے. پیٹرول 160 روپے پہنچ گیا, کیا کہیں گے؟
पेट्रोल आप देखें कि पेट्रोल पहले उस पे खान साहब कहते थे कि जी पेट्रोल महंगा हो गया तो समझे कि हुक्मरान चोर हैं, लेकिन ये है कि आप कह रहे हैं जी आलमी मार्केट में महंगा हो गया जी, दूसरे मुल्कों में महंगाई हो रही है, वहाँ पे जो है तो उसकी निस्बत जो है तो पाकिस्तान में भी हो रही है। लेकिन ये आप देखें कि अभी आप यूरोप कंट्री के साथ हमें मिला रहे हैं, लेकिन यूरोप कंट्री के जैसे कवानीन यहाँ पे नहीं है एक। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे एक मज़दूर की मतलब ये है कि कितनी सैलरी है उसकी, आप उसकी निस्बत वो भी बढ़ाएं। अगर यहाँ पे आप महंगाई कर रहे हैं ठीक है, उसकी निस्बत से आप महंगाई यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन यह है कि मज़दूर की आप जो मंथली सैलरी होती है आप वो भी तो बढ़ाएं ना। मतलब उनका और यहाँ का कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, उनका हर चीज़ मतलब डिफरेंट है और यहाँ पे हमारा डिफरेंट है। यहाँ पे चलें, आप कहते थे पहले ये जी नवाज शरीफ साहब जो उस पर डबल ट्रिपल टैक्स लग रहा है जी पेट्रोल पे, और आप पता नहीं 30 रुपये लीटर आ रहा है और आप 60 रुपये उसके ऊपर और दे रहे हैं। तो अगर वहाँ पे 60 रुपये दे रहे तो अभी क्या हो रहा है? अभी तो तकरीबन ये है कि 160-65 पे पेट्रोल पहुँच गया। 60 पे पहुँच गया है। और महंगाई के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के लिए और ख़ास कर वफाकी वज़रा जो अक्सर कहते हैं कि महंगाई पाकिस्तान में इतनी नहीं है, तो उनके लिए आपका पैगाम क्या है? सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि वो बाहर अगर आएँ, अवाम में निकलें, अवाम के नुमाइंदे आप अवाम में आएँ, आके देखें कि अवाम का क्या वहाँ पे रद्द-ए-अमल है आपके लिए, ठीक है ना। आप अवाम के वोटों से सिलेक्ट होके जाते हैं असेंबली में, आप अपने अपने हल्के का विज़िट करें, वो नहीं करते हैं, इंतज़ामिया को करें। ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ डिलीवर करने में नाकाम, कोई चीज़ उन्होंने डिलीवर नहीं की है, सही है। कोई मतलब ये है कि मईशत नीचे जा रही है। आप स्ट्रेटजिक ग्रोथ देखें, पहले क्या थी अभी क्या है, वो देखे सिफर पे आ रही है। उसके बाद डॉलर कहाँ पे जा रहा है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी तो हर चीज़ का सत्यानाश करके रख दिया है इन्होंने मुल्क का। तो और ये है कि नुमाइंदे जो है ना, इनको आप वज़रा जो हैं, वज़रा को आप बुलाएं ना, आवाम में बुलाएं, देखें कैसे कैसे उनको जलील हो रहा है। ये पिछले अरसे में ये यहाँ पे PTI का एक जलसा हुआ है, ये यहाँ पे खुर्रम नवाज़ है मेरे ख्याल से, वो आया था खुर्रम नवाज़, मैंने हाँ मैंने, तो उनके आगे देखें आप कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं। लोगों का रद्द-ए-अमल यहाँ से ही पता चल रहा है। मंडी बाउद्दीन में मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले जलसा हुआ खान साहब का, वो देखें वहाँ पे सारे किराए के लोग उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे। तो इसी से ही अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे आवाम का रद्द-ए-अमल क्या है। बाकी ये है कि मुल्क में कोई भी चीज़ सही नहीं चल रही है। ये आपका नाम और इस्लामाबाद में कहाँ पे रहते हैं? मोहम्मद रहीम मेरा नाम है, इस्लामाबाद में बाराकोर रहता हूँ। मोहम्मद रहीम, क्या कहेंगे आप महंगाई के हवाले से? मौजूदा जो महंगाई है, गरीब तबका ज़्यादा मुतासर भी नज़र आ रहा है और मुतासर भी है, तो क्या कहेंगे आप महंगाई के हवाले से? मैं यही कहूँगा महंगाई के हवाले से कि जो ख़ासकर जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए काफ़ी परेशानियाँ हैं, क्योंकि ये 2-3 साल में जो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, चीज़ों की कीमतें ऊपर चली गई हैं, ख़ासकर पेट्रोल हो गया, बिजली का बिल हो गया, गैस हो गई है, तो उस हिसाब से ये है कि तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं। तो उस वजह से लोगों के जो है ना वो मुश्किलात है उनके ज़िंदगी के दिन गुजारने। वज़ीर-ए-आज़म को भी एहसास है कि तनख्वाहदार तबका ज़्यादा मुतासर हो रहा है? वज़ीर-ए-आज़म को एहसास है अपनी काबीना का कि अपनी वो काबीना थोड़ी बढ़ा लें। आवाम का अगर एहसास होता आवाम को रिलीफ देते। अभी सुना है हमने कि वो कोई काबीना में पहले कमी है तो और फ़ौज बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए तो पैसे हैं, उनके लिए सारी चीज़ें हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आम लोगों के लिए कोई रिलीफ का मसला हो बिजली के बिलों में, पेट्रोल में, तो उसके लिए पेट्रोल की बात आपने की, पेट्रोल 160 रुपये लीटर है और दाल, घी, चीनी, बाकी जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, और साथ साथ जो और ज़रूरी अशिया है उनकी मतलब जब भी पेट्रोल महंगा होता है तो उनकी भी कीमतों में इजाफा होता है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, पेट्रोल के साथ तो हर चीज़ ही ऊपर चली गई है, चाहे वो इंसानी ज़रूरियात की कोई भी चीज़ आप देख लें वो महंगी हो गई है, वो ऊपर चली गई है, और जो आम लोग हैं उनके पहुँच से बहुत दूर चली गई है। तो उनके लिए ज़िंदगी गुजारना इस माहौल में काफ़ी परेशानी में है, वो काफ़ी डिप्रेशन में है आवाम। तो बस अल्लाह पाक इनको हिदायत दे कि वो मेहरबानी करें कुछ आवाम पे और इनका ख्याल करें। जुदा जो आवाम का महंगाई से हाल हुआ है तो मेहरबानी होनी भी चाहिए, होनी ज़रूरी भी है। तो आप महंगाई के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को और बाकी जो इनके वफाकी वज़राए ख़ास कर जो अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई भी नहीं है, तो उनके लिए महंगाई के हवाले से आपका मैसेज क्या है? उनके लिए यही मैसेज है कि खान साहब का तो 2 लाख में गुजारा नहीं होता, हालांकि उनकी गाड़ियाँ, उनकी सर्विस, उनके मुलाजम सब कुछ उनको फ्री है, खाना पीना रिहाइश, फिर भी 2 लाख पे गुजारा नहीं कर सकते। तो जिस बंदे की 20-25 हज़ार रुपया यहाँ पे जो मुलाजम हैं, ऐसे लोग 10-12-15 पे भी कर रहे हैं यहाँ पे इसी अपारा मार्केट में, कोई स्टोर कीपर है या उसकी 12-15 से ज़्यादा सैलरी नहीं होगी, वो सुबह कन्वेंस भी यूज़ कर रहा है, फिर उसके घर भी किराए पे होगा, फिर उसके बाकी फैमिली भी होगी, तो वो हिसाब लगा लें किस तरह वो बेचारा गुजारा कर रहा है, क्या गुजरती होगी उस पर। तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर कह रहे हैं तो उनका वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका कहना कोई
महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से क्या पैगाम देंगे? महंगाई में कंट्रोल करने के लिए बस नवाज शरीफ को ले आए, फिर तो वही आए तो महंगाई कंट्रोल करे, या किसी और को दें जो आके हालात बेहतर करे, अच्छे करे। और ये सारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की बस की बात नहीं है महंगाई कंट्रोल करना? इनके बस में होती तो ये 3.5 साल से देखा है हमने इनको, 2014 से देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, जब से इन्होंने इस्लामाबाद में धरने किए, सारे ये मामलात किए, तो उस वक़्त से कर रहे हैं। हालांकि मैं भी पहले इनका सपोर्टर था, एक वक्त था मैं इनका बहुत बड़ा सपोर्टर था, फ़ैन था, और मैं समझता था कि पाकिस्तान को अगर कोई बेहतर कर सकता है तो वो ये इंसान है, तो बड़ा इस पे था ट्रस्ट था। लेकिन जब हालात देखे और इनके कारनामे देखे, इनके मामलात देखे, तो बहुत मायूसी हुई है, बड़ी तकलीफ़ भी हुई है। तो अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे और इनको कोई और जगह नौकरी मिल जाए, कहीं और चले जाएं तो हम सूखा सांस ले सकें। आपका नाम और इस्लामाबाद में कहाँ पे रहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद श्याम, मैं इस्लामाबाद बाराको में रहता हूँ। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? मौजूदा जो महंगाई है, गरीब तबका जो मुतासर हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मौजूदा हालात जा रहे हैं उसमें गरीब से तर हो रहा है और अमीर से तर हो रहा है। तो बहुत से मसाइल हैं, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए था इस हुकूमत को, मगर हम खुद इमरान खान को वोट दे के आज पछता रहे हैं कि जिस तरह की एक्सपेक्ट हम उनसे कर रहे थे वैसे नहीं हुआ। तो गरीब आदमी बेचारा जो 20-25 हज़ार की जॉब करता है, उसके लिए अपना मतलब कि अगर वो घर के अखराजात पूरे करेगा, बिल देगा, बच्चों की फ़ीस देगा, वो क्या क्या करेगा 20-25 हज़ार में। तो इसलिए ये हुकूमत तो बिल्कुल फेल रही है ना महंगाई के हवाले से। कदरन बेहतर थे इसे नवाज शरीफ लोग हो गए, पीपल्स पार्टी होगी, मगर बीइंग अ PTI सपोर्टर मुझे ख़ुद आज बहुत अफसोस होता है कि मैंने क्यों इसको वोट दिया था। तो इसको चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि लोगों के लिए चीज़ों से सस्ती करे, कम से कम घर के जो डेली के अखराजात हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो तो कम करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अगर देख लें, साथ साथ दाल, घी और चीनी, बाकी जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? जी, उसके हवाले से यही कहना चाहूँगा कि एक बंदा अगर सुबह घर से निकलता है, लोकल भी जाता है, 300-400 उसका डेली का ख़र्चा है। एक बंदा जो 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है, फ़र्ज़ करें वो आटा लेके जाएगा या गाड़ियों के अखराजात पूरे करेगा। फ़र्ज़ करें किसी के साथ कोई इंसिडेंट होता है रात को, अपने बच्चे को अगर उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाए तो वो क्या करेगा? हुकूमत कहती है हमने सेहत कार्ड दे दिए, हॉस्पिटल जाओ, वो कहते हैं पहले हमें पेमेंट करें, उसके बाद आपको ये हम वापस करेंगे। जब एक बंदे के पास है ही नहीं तो वो कहाँ से पे करेगा? तो ये बात वही है कि बस एक बबल गम दे। पेट्रोल की पर लीटर कीमत 160 रुपये है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 160 रुपये है तो 160 रुपये है, तो ये मतलब ये कहते हैं कि दूसरे ममालिक में भी ऐसा है, मगर दूसरे ममालिक में पेट्रोल के हिसाब से उन लोगों की सैलरीज भी तो वैसे ही है ना। ये कहते हैं हम इकॉनमी को लेके, इकॉनमी को, गरीब आदमी इकॉनमी को क्या करेगा? ठीक है, एक बंदा है अगर वो मज़दूर है, उसका इकॉनमी से क्या लिंक है? उसका लिंक है मैंने आटा लेके जाना है, बच्चों के लिए घी लेके जाना है, चीनी लेके जाना है, वो इकॉनमी को क्या करे? तो इसलिए इनको चाहिए कम से कम गरीबों को इतनी फैसिलिटेट करें कि कम से कम वो अपना अच्छा वक्त गुजार सके। आप महंगाई के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और दूसरा जो इनकी हुकूमत है, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और अक्सर कहते भी हैं कि महंगाई नहीं है पाकिस्तान में इतनी, तो क्या पैगाम देंगे, क्या मशवरा देंगे? मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि अगर उन्होंने, वो कहते हैं कि मतलब कि हमने चेंज लेके आना है, हमने खुद उनको वोट दिया है, तो ये चेंज तो हमारे गले पड़ गई है, उल्टा बर्बादी हो गई है। पहले फिर भी मैनेज होता था, 20-25 हज़ार रुपया एक बंदे के पास मतलब कि आना जाना ये वो एक समझ आती थी। आज 50 हज़ार रुपये जो कमा रहा है वो भी परेशान है, 1 लाख रुपये जो कमा रहा है वो भी परेशान है। तो मुल्क तो बहुत हमारा बैकवर्ड। रिसेंटली मैं श्रीलंका से होके आया हूँ। इनके कहने का मकसद ये है कि श्रीलंका एक हमारे से कितना बैक पे था, आज श्रीलंका और हम बराबर हैं, मगर उन लोगों ने फिर भी हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है। ठीक है, उन लोगों की सैलरीज इतनी है, कम से कम वो लोग गुजारा तो कर रहे हैं। हमारा, मैं हूँ, आप हैं, हम अगर 1 लाख रुपया कमाएंगे, उस तरह के हमारे एक्सपेंसेस भी हैं, मगर एक गरीब आदमी है वो बेचारा क्या करे इस मुश्किल टाइम में। तो इमरान खान को यही चाहिए, कम से कम जो उन्होंने वादे किए थे उनमें से 10 भी पूरे कर देते तो आज अवाम का ये हाल ना होता। एक गरीब आदमी जो बाइक पे सफ़र करता था, ठीक है,
50-60 हज़ार रुपये की बाइक लेता था या 30 हज़ार रुपये की बाइक लेता था, आज बाइक की प्राइजेज 95,000 की एक आम सी बाइक है। ठीक है, आम सी बाइक है। और मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, तो उसमें वो एक बंदे से मतलब पूछा है कि बाइक कितने का ली है, तो 2,07,000 का 10,000 का इतने का वो कह रहा था। और अगर अच्छी बाइक लेना चाहेगा तो वो बेचारा 1.5 लाख रुपए की बाइक है। उसके अलावा आप देखें 1.5 लाख की अगर बाइक है, क्राइम रेट कहाँ चला गया, हर दूसरे दिन बाइक चोरी, एक गरीब आदमी बाइक से भी रह गया। ठीक है, तो ये अगर ऐसे नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा लोग साइकिलों पे मजबूर हो जाएंगे, जो हुकूमत के हालात जा रहे हैं। तो इसलिए इनको चाहिए कि कम से कम लोगों को इतना फैसिलिटेट करें कि हम जो गरीब लोग हैं कम से कम सुख का सांस तो ले सकें। आज हर बंदा परेशान है, ये नहीं कि मेरी अगर 30,000 आपकी अगर 1 लाख है, आपके एक्सपेंस पूरे हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है सबके लिए। एक मेरे लिए मुश्किल नहीं है, हर इंसान के लिए मुश्किल है, मगर सोचता कोई भी नहीं है। कहते सारे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम जब आज से पहले जब पीटीआई को सपोर्ट करते थे, हमारे बड़े हमें कहते थे हम सुनते आए बच्चे आप नए हो। हम लोग उनके साथ आगे से लड़ते थे, नहीं चेंज होगी, मगर आज हम पछता रहे हैं कि हमने क्यों नहीं सुनी अपने बड़ों। वो सही कह रहे थे, जो आता है कहता कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है। तो ऐसे थोड़ी होता है। कम से कम इमरान खान अगर अपने 10 में से 5 वादे पूरे कर लेते तो आज मुल्क की हालात ये ना होती। आपका नाम और इस्लामाबाद में कहाँ पे रहते हैं? मैं रहता हूँ मनाल की बैक साइड पे, एक विलेज है गोकीना, वहाँ पे रहता हूँ और नाम मेरा कामरान है। कामरान, क्या कहेंगे आप महंगाई के हवाले से? जो मौजूदा महंगाई है मुल्क में, गरीब तबका ज़्यादा मुतासर हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप? महंगाई के हवाले से यही कहता हूँ कि महंगाई तो वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है। इस हवाले से इमरान खान साहब से अपील करता हूँ कि आप बस कर दें, मेहरबानी करें, क्योंकि पेट्रोल 160 रुपये लीटर हो गया। तो मेरा ख्याल नहीं है कि एक गरीब बंदा उसको अफोर्ड कर सकेगा। तो एक पेट्रोल महंगा होता है तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें महंगी होती हैं, जैसे दाल हो गया, घी हो गया। घी की तो कीमतें दाल, घी और चीनी, बाकी जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। तो एक गरीब की पहुंच से यही चीज़ें जो ज़रूरी अशिया है वो उनकी पहुंच से दूर हो रही है। तो क्या कहेंगे आप? इसके हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल, ज़ाहिर सी बात है, पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ ही महंगी होती है। तो इस हवाले से इमरान खान से अपील ही कर सकते हैं कि मेहरबानी कर दें, आप बस कर दें। अब हम घबरा ही गए हैं तकरीबन, तो इससे ऊपर ना ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस महंगाई के हवाले से और क्या, सबके सामने ही है, तो हर चीज़ ही महंगी हो गई है। तो बस अपील ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और कुछ महंगाई नहीं। के हवाले से मौजूदा हुकूमत के लिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए, जो अभी भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है, तो क्या पैगाम देंगे आप? उस लिहाज में अगर देखा जाए तो महंगाई तो उस लिहाज से अगर बाहर के मुल्कों से देखा जाए तो उनके मज़दूर तबके की जो दिहाड़ी है वो तो उस हिसाब से वो ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन हमारे मज़दूर हाँ मेरे हाल में 800 या 1000 रुपये दिहाड़ ले रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर जाएँ 500,000 बहुत मुश्किल है, 500, 400 इतना का दिहाड़ है। और इस्लामाबाद में आपने अक्सर रोडों में देखा होगा, जो दिहाड़ी मार है वो बैठे रहते हैं, पूरे 10-15 दिन में एक दफ़ा या 2 दफ़ा उनको दिहाड़ी मिलती है, मजदूरी मिलती है। वही अगर हिसाब लगा लें, अगर 30 दिन है, 30 दिन में वो बेचारे मज़दूर को मेरे हाल में 10 दिन अगर मजदूरी मिलती है तो वो अगर 10,000 रुपये कमाता है तो बिजली का बिल भी देगा, अगर वो किराए पर है तो वो किराया भी देगा, बच्चों की फ़ीस भी देगा। तो मेरा ख्याल नहीं है कि 1000 रुपये दिहाड़ी भी मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है कि बंदा उसको अफोर्ड कर सके। तो गरीब बंदा तो फिर आपको पता ही है कि इस महंगाई के दौर में मेरे ख्याल में मुश्किल हो गया। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ज़्यादा तरीन या मतलब कुछ और कहें तो इतनी महंगाई है? नहीं, इससे कहना चाहिए कि इस हुकूमत के दौर में बड़ी महंगाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, हर जगह होती रही है, हर दौर में होती रही है, लेकिन इसमें आके जो है ना वो इंतहाई हो गई है। तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं इमरान खान साहब से कि मेहरबानी कर दें। अब गरीब बंदे के लिए अब मेरे ख्याल में नहीं है कि उसको ज़्यादा अफोर्ड कर सकेगा। तो बस यही कहेंगे। और घबरा भी गए? मैं खुद घबरा गया हूँ क्योंकि मैं पहले इस तरह चैनल पे कभी नहीं आया, एक दफ़ा आया था तो पहली दफ़ा ही आया हूँ, तो खुद ही घबरा गया हूँ कि महंगाई के बारे में मुझसे सवाल हो रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के लिए महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैनल है।
ستاسو نام څه دی؟ تعلق هم د کوم ځای نه دی؟ اسلام آباد کې کوم ځای کې پاتې کیږئ؟ زه جی دلته اسلام آباد بنیګاله کې پاتې کېږم اور خانیواله مې تعلق ته حامد خټک مې نوم دی. په مهنګایي باندې څه نظر لرئ؟ د هر یو څیز په قیمت کې ورځ په ورځ اضافه کیږي. غریب سړی، غریب خلک چې کوم دی هغه د مهنګایي نه ډېر زیات متاثره شوی دی. نو په مهنګایي باندې ستاسو څه نظر دی؟ بالکل جی تو سے ډېر ښه سوال مو وخوستلو. مهنګایي جی بالکل شته دو د کې چې شک هم نشته دی. دا موږ پرایم منسټر هم یې ته مهنګایي شته دو، خو مهنګایي موږ دا وګورو پړه لیکه خلک یو، موږ دا شعور لرو اور پورا دنیا کې کووډ 19 ته راغلی دی، هغې سره هر ریټس دي ټول انکریز شلو. مطلب کرای نور آیلز بارله سمره چیزونه موږ راغواړو که نه. زه خپله کاشتکار یم، موږ کوم یوریا به ته خستلو په 2500 کې، هغه موږ اوس په 5000 6000 کې هغه بورې اخلو که نه. ملاویږي هم نه پلینونو کې خلک ورته ولاړ وي؟ نه جی یوه طریقه دی، هغې کې پرابلم شته دي. ګوره لږ ونې چیزونه ته نوې پالیسي جوړېږي ورو ورو، هغې باندې ټایم خو لګي که نه. بقایا ضرورت ته پر موږ ته انشاء پاکستان کې هر جا شامل شي. تو سے کوم سوال دی مهنګایي اور یو بېروزګاري که نه. موږ صرف یو دا سوال دی ته جی د سرته حکومتونه څومره پاتې شوي دي، آیا کېدی موږ ملک کې څه سیسټم موږ ته پرېښه او سوای کرپشن لا ٹھیک شله. کرپشن یې کړي دي، دلته سیاستونه کړي دي، بیا لاړ دي بار ملکو کې ناسته دي، هلته کې هغه کېږي. اوس حالات دا دي، پرایم منسټر خو ګورئ دا خو داسې سړی دی ته هېڅ هم نه پټوي، په خپلې خولې یې مهنګایي دی. موږ پرابلمز دي، موږ ته چیلنجز دي، پورا دنیا کرونا موږ له سره کړی دی جی. بهترین پالیسی پاکستان هغه کړی، دا موږ د پر ډېر فخر خبره دی. اور بیا موږ دا اول موږ لیډر موندلو اسلامي ممالک والا، زه سره پاکستان نه دم زین دا پورا دنیا کې موږ مسلمانانو لیډر دی. اور دلته انشاءالله دی خطے لبو ډېر سم دلته لکېږي. بقای مهنګایي دو اور مو گزارش دا دی موږ پبلک پہلا ہاں خاص کر بالخصوص کے پی کے اگر پنجاب کې خو فرسٹ ټایم هغه راغلو، صوبې کې کے پی کے راپیټ شلو که نه. زین اصل قربانۍ ټایم اوس دی عوام دی پرا ته لږ ونې تکلیف دی، تکلیف شته دی، بالکل شته، دا خو حقیقت دی، دله موږ بل هغه نشته دی که نه. خدا تکلیف کا یوسو موږ به یو قوم جوړ شو اور موږ به یو پہچان جوړ شي. موږ دنیا کې چرته هم ځو که نه، زه ته حقیقت سره وشیم موږ به دې دا کورتا ته موږ کومه اغوندو اور سلوار کمیز دی به یو ریسپیکټ هم جوړ شي. اور دا ریسپیکټ ورکونه والا موږ د پر د ټایم سره ته دی. کله په وفاق کې تیر شول چې د تحریک انصاف حکومت وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم دی، او په خیبر پختونخوا کې هم په 8 کاله نه زیات ټیم کېږي چې د تحریک انصاف حکومت دی. نو تر اوسه پرې داس تبدیلی نه په خیبر پختونخوا کې راغله او نه په وفاق کې راغلی ده، او چې کومې دوی دا وعدې کړې وې د خلکو سره په هغه وعدو باندې تر اوسه پرې عمل درآمد په نظر نه راځي. وروره گزارش دا دا تا خبره بالکل درست دی. زه بیسیکلی کرک یم اور زه د کوهاټ ډېر اسماعیل خان د روډونه څه ټایم ګورم که نه زه که زه د مطلب د اوس پیرس کې کار کېږي، بهترین قسم سی پیکس روډ جوړ شلو اور مطلب د روډونه هم جوړ شلو. بقایا کوم مهنګایي چیلنج دی دا خو حقیقت دی. مو دا گزارش وکړو موږ خپله سټډي وکړو، موږ دنیا سره لږ موازنه وکړو چې دا ټایم موږ په امریکا کې آیل ریټس څه دي، هندوستان کې څه دي، پاکستان کې څه دي. دا خو یقین وکړه ګورنمنټ ته دي نیم چیزونه خپل جیب هر چا فوټ کوي لګیا دي. بقایا وروره دلته کې یو دوکان کې کار چا قرضې ورکولو ولای که نه، هلته به هغه خو بس نیونې شي. نو دا خو بیا هم شکر دی فیس کوي هر چا. دا به انشاءالله چند عرصې راسېدو اور دی والا به انشاءالله بهترین مخکې حل راځي او دې پر پریشانول نه دی پچار. انشاءالله موږ ته دا خوښي دی ته به موږ کوم لیډر ته دی که نه، دا والا زه د ته ایمان سره یم دا یوه شپېته کې دي، زه ته 200 ته د لیټر لاړ شي که نه. خو مو ته دا یقین دی که مالا کوم ګورنمنټ ټیکس اخلي په دا حکومت کې، مو ته دا یقین دی، مو ته دا ایمان دی ته بھئی دا سړی به دا پیسه موږ نه لګوي. اوس وګورئ تاسې جی هیلث څومره بهترین سیسټم موږ راغلو پاکستان کې، پنجاب کې راغلو، کې پی کې وشلو. اوس د ټایم زه خپله ما کوم کلی خلک یو هلته کې هغه خلک وو ته غریبانو به ډسپرین ګولۍ نه شلې افورډ کوه. هغه اوس هلته کې پرایویټ کوم ټاپ والا 10 والا هاسپټلز دي پرایورټي کې هلته ځي، هغه یو تو شنختي ته دی نیشنل آی ډي، هغه ته مطلب داسې بار ملکو کې هم نه دی، ناممکنه خبره دی. خو دا خو هغه کار کوي، دا خو اوس ګورئ مهنګایي دو خو موږ نوره ګورنمنټ والا ښه کارونه نه ګورو ته یاره دا څه کوي. بیا تاسې کې پی کې وګورئ په کرپشن باندې 20 MPA فرغول داسې دي وروره، تاسې خپله ماشاءالله میډیا لای داسې دي لکه خپل حکومت دفن کې، مطلب خپل حکومت خپل لاس سره ختم کې. الله تعالی هغه هم بیا حکومت تیر شلو. او دا چھوٹے موٹے پریشانی دي، دا خو خیر داسې تا ته ما گزارش دا وکړو. دا مهنګایي خو وړه پریشاني نه ده، او دې نه علاوه چې کوم پټرول مصنوعات قیمت دی هغه 1.80 ته رسېدلی دی. دې سره دال، غوړي، چینه
او چې کوم نور بنیادي څیزونه دي د هغوی په قیمتونو کې هم اضافه شوې ده. په دې باندې ستاسو څه نظر دی؟ جی بالکل تا چټم ډیزل پټرول ته ریټ پاسه زی لازمی خبره دو کیریج کیږي یو شهر لا بل شهر ته هغه کې هم به ریټ سے د فرق راشي. ها یو چیز دی د حکومت ته هغه چیک اینڈ بیلنس لري. ځان دام پرایم منسٹر سے ابتدا میسج ته بې دلته کومه موږ مافیا دی پاکستان کې دام ډېر یو هغه 25-30 ساله خلکو د لپاره مصیبت دی. مطلب دا سوی موږ ناسور دي دا معاشره کې د ګوره دا یو مافیا ذخیره دوري کوونه اور ته چیزونه کېدل بیا بلیک کې خرچول دا موږ مسلمانانو کارخونه حضور پاک صلی الله علیه وسلم هسټري وکسه خپلو خېټو پرې کاڼې تړلي دي اور پړوسی خیال یې کړی دی. ونې حکومت ته د سختی کوي او یو هغه جوړ کی سسټم جوړ کی اور حکومت سره خلکو هم ایکسیس هم وي بقایا الحمدلله حکومت له انشاءالله موږ مطمئن یو. ټیک دی چیزونه چیلنجز دي خو لیکن چیلنجز قربانول بعد به یو قوم جوړیږي به یو ملک جوړیږي. مشته دا پته ده موږ یو قوم هم جوړیو یو ملک هم جوړیږو اور ان شاء الله آل ورلد موږ به ان شاء الله یو ریسپیکټ هم وي اور دغه سلوار کمیز کې به موږ ریسپیکټ وي اور کوم ونه موږ ولا مطلب دهشتګردۍ ولا بر ملکو ولا تبصره کولې ته دا دهشتګردي پښتانه د سلوار کمیز ولا اوس ته یقین وکا موږ وکسه کنه دا ډېر فخر خبره ده. دا موږ وزیر اعظم وکسه ته موږ یو هغه پاکستانی کوم لباس ته دی هغه اور یو مخیل دا 5-6 هزار والا یو واسکټ غوستی اور پېښور له چپل راشي غته مطلب دا 15-20 هزار هغه ډریس وي اور چېرته وزیر اعظم ولا ته هسټري وګوره ته هغه په څومره لکونو ونه خپل ډریسز کولو هغه په ملک ته پرسه کولو خبره به نشله کوه. 170 روپۍ پټرول دی د حد نه به مطلب بهر ته خبره ده دومره مطلب لکه ګران شوي دي پټرول چې کوم مصنوعات دي یا چې کوم د دې سره نورو څیزونه قیمتونه دي هغه به په بره ځي چې کوم د عام ګاډي دي د سپرلو وال په هغې باندې هم لکه چې کوم د دوی پرایس دي په هغه کې هم دوی په کرایهګانو کې اضافې کړي دي. نو په دې باندې ستاسو نظر څه دی او موجوده حکومت ته بیا خاص کر وزیر اعظم عمران خان ته په مهنګایۍ باندې څه میسج لرئ د کنټرول کولو دپاره؟ جی ګوره هغه یو ټیم دی ورک کوي لګیا دی هر سیدی پر یو ټایم پکار دی. ګوره دا 30-35 سال دلته کې خوړل شل شوي دي اور بار لاړ دي بس ټول اور بقایا موږ دلته کې ته اسلام آباد کې کوم یا دین والا محافظ وکنه هغه خلکو هیستوري ما په مخ کې نه دی ټولو خلکو په مخ کې دی وګوري هغه څه کړي دي دلته اسلام دې پرڅ کړي د مهنګۍ دې پرڅ کړي موږ کشمیر دې پرڅ کړي دا خو لګیا دی دا خو منی هم ته دا به دغه پوزیشن کې موږ رواني دا چیلنج دی مشتا ٹھیک شلا بقایا ډیزل والا تاسو بار خبره کوي پټرول خبره کوي دا ورورا ما ګوره ډالر پاسه روان دی ٹھیک شلا تا هر څه شي ټول ټریډینګ په ډالرز کې دی د ټایم هم پاکستان کې کام دی د ټایم انډیا کې تقریبا 200 پلس ته ریټ ته ما بلرز چیک کولو کنه د ټایم په دې خته پاکستان کې موږ پټرول ډیزل غدي مهنګای شته دو خو موږ ان شاء الله موږ دا شی نه دی دا مقابله به کوو زته شم ورورا زته دا ایمان یقین خبره کوم زه دا یم ګوره موږ کاشتکار یو موږ ډیزل زیات استعمالیږي هلته ټریکټر هم چلیږي ټولونه هم چلیږي بجلی بلونه هم ډېر چارجي زه دا د ډیزل ورسې په 200 ته خو موږ د قوم جوړ کی او موږ د کرپټ ټولول هم بچ کی اور د کوم ته لاس ته رغلی دي په دوه سره کمپرمایز کا دیونه څه وکړو دا به سبا هم زیات ریکارډ شوی دی. یو انټرنیشنل ترانسپیرنسي ریپورت راغلی و د کرپشن په حواله باندې په موجوده 3.5 کالو کې چې کوم کرپشن دی په هغه کې اضافه شوی ده. ورور زه به دی ولا یو مثال ته داسې در کوم لکه ګوره موږ اسلام هیستوري ته دی کنه هغه کې به ساچاونه اسلام قبولولو کنه هغه به قربانې مخکې یټي وشتن صحابه کرام ولا ټوله هیستوري دی د ټایم هم په 1900 هغه کې 2022 کې ګوره هغه یو خکولو ته راغلی دی هر لحاظ سره طبیزا کرپشن کام کا اور هغه خلاف هغه خلک کټه شوي دي تاسې په ټي وي ګوره تی کوم به یو بل تیلو دا ډاکو دی دا به په زروډ ونه اوس کم د خېټه بوزم دغه پیسې راو بوسم دا ډالرې به لارو بوسم بل به ته به د ټول سند واخړلو خلک یې مړ کړو هغه وکړو مطلب دا اوس کوم یو دا موږ سترګې پټی کو اور موږ نه دا نه دي شوی اوس هغه خلک ټول اور افسوس سره متکینه دو کوم یو علماء دي مولانا فضل الرحمن صاحب کې به ته خو عالم تاسو خو یو هغه د تاسو خو یو الله تعالی هغه علم در کړي اسلام والا کم سے کم تا حق نه حق دې پر خو خبره کوه کنه چلو سات نه سات تر کنه دا خو چل بچ چیزونه او د یو هغه بلیک میلینګ سٹارټ کړي دي ته به میسج ستلاري وزیر اعظم ته ټو دا پوینټ میسج مهنګای په حواله میسج خو پرایم منسٹر سے ابتدا دی مجھے بھائی مجھے نہ گبرو کیجو دا دے بالکل دلیری مجھے سرایو عوام سره ان شاء الله بیا به رپیټ کوو
اور بس موږ د قوم جوړ کی او موږ د خپل پښو ودرې موږ یو ملک جوړ شي موږ یو خپل پہچان ولرو ته د کوم غلط دی کدا حکومت شي لاړ دي شي خو دا نه پریدي یو پته ولګي ته د موږ سره کومه ودا موږ مهنګای ول افسوس مشته نه کدا دا خلک پریشلو بیا به موږ ټول عمر افسوس تیار موږ د سره قربانۍ کړې وي کې پی کې مو ګورنمنت کړه بیا پنجاب کې وشلو بیا الحمدلله مرکز کې جوړ شلو دا موږ عوام طاقت اور موږ اوس هم ته خان مشتقال کې موږ بسره لا بیک کو ته دا خلک ته معاف نه کیږي دا معاف کړو دیته کسل یار ایر کړه لکه نورو کړیو بیا به موږ خان هم نه معاف کوته دا ویلې تا معاف کړو دا موږ خان له مطالبه هم دو د خلکو له پیسې رو بوسه نه برو کم سے کم دا جیلونو ته خورسه پیسې خو دلته چا خوړلې دي خو بس به ته کټ ختم دي کنه موږ هضم کړي کنه دا موږ بدقسمتي دو اوس یو لاند وسال وکسا یو ملک دلته ایکس تو ولا کوم ته وزیر خزانه ٹھیک شلا هغه ناشته په انګلند کې اور اسحاق ډار اچھا موږ ملک سیستم وکسا ما ته قسم دا ما زړه چوت شي ته هغه اشتهري دا موږ ته چې تا کلی کې چاته وي په تا پرچا وشل کنه هغه دوی میاشتې کلی لا بار نه راوځي ته په ما پرچا شوی دا اشتهاري دی او چا موږ کومه غاټه اداري هغه ته دی عدالتونه دی هغه کړي دي اور هغه ول عدالت الیکشن کیږي ٹھیک شلا الیکشن وشلو سینیټر جوړ شلو هغه مت هغه سیستم جوړ کې ته التا راشي زهاله فوقنه په انګلند کې ٹھیک شلا تراشا به کتلی ډره ته خو ته غاله کنه ته ډکوې ته د ملک بیړاغر کا کړي دي چې سې کړي دي اورال تا غا سیستم وړي اور موږ ولا التا کې قانون دکې ترمیم پکار دي دا سه دا انده قانون ختم شي ته کوم اشتهاري دي امیر غریب دي پر ټولو دي پر یو قانون پچار دا دلته کفتارو غلو ولتی غا په جیلو کې وډاله کې چا افزا غا بکری پټکړي هغه ولای یا چا موټر سایکل پټکړي دي او چاته ملک لوټیا کړه اربونو اور هغه ول مسو کوم ته خېټو کې هغه اربونه کړ پرتی اور هغه دي نیم ستلور کاله په وفاق کې تیر شول چې وزیر اعظم عمران خان د تحریک انصاف حکومت راغلی دی تر اوسه پورې ښه زبردست مطلب پر امید یې چې کارونه به دوی د موږ دپاره کوي بالکل جی کوي ها ګوره موږ هغه دو درو چیزونه نه ډېر زیات دی کنه هغه کوي یو موږ ایجوکیشن زونه هغه لګیا دی ډېر کار کوي دلته مطلب دا کلیجونه یونیورسيټي پنجاب کې دغه سي کې پی کې مطلب دا کار سٹارټ ته تاسو ته پته دی چې کوم سینل لای خپل پر امید یې زه سر ما خو یقین دی د سړی ونه ما خو امید خو چلو بل شه دی ما د سړی ونه یقین دی ته دا موږ قوم جوړی خو کوم یې سره خپل قوم موږ خپل کومتی یو خلک کوم یې سره دا سوالو جواب سٹارټ کړ دی به موږ ډیزل پټرول موبایل نه دی کم کړي او دی ونی موږ بیا خو موږ قوم نشي جوړدا موږ قوم جوړېدل ډیر ضروری دی او موږ خپل شناختی وي او موږ خپل پہچان موږ ته کوم ملک تاسو پاکستان گرین پاسپورت ته ویلیو سټه موږ ویلیو جوړ شي موږ سپر پاور ها یو موږ هر چا شي ریسپیکټ ده ته موږ عزت نه کوم موږ سره اربونه یغه ونه بوته سکه کتونکو د مهنګایي په حواله د خلکو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې حقیقت چې د هر یو سیز قیمت په بره روان دی ورځ په ورځ د مختلفو سیزونو چې کوم قیمتونه دي په هغه کې اضافه کیږي पेट्रोलियम मसनूआतों कीमतों चुकुम द पाकिस्तान तारीख थे 1947 की चुकुम पाकिस्तान आज़ाद शवे दे आगे ना पास तरवोज़ अपरे दुमरा पेट्रोल चरता हम नदी ग्रान शवी पियो सलश 75 रुपये ता दे पेट्रोल चुकुम द यो लीटर कीमत ते आगारा से दरे दे हुकूमत ता पकारदा च बदे मुख्तलिफ सीज़ों चुकुम द कंट्रोल कावलो द पारा इकदामात की आगा उचत करी दे सरा जमुंग दे प्रोग्राम वक्त सर तरसी दबल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सरा उसे अल्लाह पामान